زه درته د ځان نه یم بلکې ډایرکټ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وظیفه درته درکومه چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل یو صحابي ته ښودلې ده او هغه صحابي فرمایي چې زه په یو څو ورځو کې الله رب العالمین ماته دومره مال راکو چې ما هغه مال په کور کې ضایع کولی نه شو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ته د فرشتو وظیفه شروع کړه، د فرشتو وظیفه شروع کړه. یو صحابي راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته، نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړه د پریشانۍ، یعنی هغه پریشان و. نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړه څه مسله ده ولې؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاک رسوله دنیا زمانه شاکړې ده، مال را سره نشته، جیداد را سره نشته دی او ډیر زیات پریشانه یم. دنیا زمانه مخ کړی دی او ماته چې کم دی نو هغه را مخ کوي. نو مطلب دا دی چې په رزق کې مې فراخي نشته دی او رزق مې تنګ دی، یعنی فقر او فقیري را باندې سیواله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته یو وظیفه وښودله. هغه وظیفه زه تاسو ته په دې ویډیو کې ریکارډ کوم. نننۍ ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده چې د چا کاروبار نشته دی یا کاروبار شته لیکن داسې کاروبار دی چې هغه دومره رزق راځي چې هغه د ده خالص او د ده بچو میاشته چې کم دی هم خرچه نه رسیږي. داسې رزق راځي د ورځې ورځې چې کم دی هغه تلی وي، یا داسې حالات دی چې په ده باندې یو ورځ کاروبار میلاو شي، دویمه ورځ ورته کاروبار نه وي، دریمه ورځ باندې کاروبار میلاو شي، څلور ورځې کاروبار نه وي. بالکل حالات چې کم دی هغه ډېر زیات سخت دي. نو دا نننۍ ویډیو خاص کر د دغې ملګرو دپاره ده او زه درته د ځان نه یم بلکې ډایرکټ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وظیفه درته درکومه چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل یو صحابي ته ښودلې ده او هغه صحابي فرمایي چې زه په یو څو ورځو کې الله رب العالمین ماته دومره مال راکو چې ما هغه مال په کور کې ضایع کولی نه شو. نو الله رب العالمین ماته دومره مال په یو څو ورځو کې راکو. نو یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام خدمت کې حاضر شو، د الله پاک رسوله دنیا رانه مخ اړولی دی او حالت مې ډېر زیات ګډوډ دی، یعنی رزق چې کوم دی هغه مې ډېر زیات تنګ دی، مال نشته، څه پیسې را سره نشته، خرچه نشم کولی خپلو بچو له. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ته د فرشتو وظیفه شروع کړه، د فرشتو وظیفه شروع کړه. نو د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه د الله پاک رسوله د فرشتو وظیفه څه ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سلزله دا روزانه، سلزله دا روزانه. استغفار سل پیری، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا درځي، استغفر الله ربي واتوب الیه دا درځي، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا درځي. چې کوم استغفار تا د آسان وي هغه استغفار وایا. سلزله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او سلزله استغفار دا وایا، ان شاء الله الله رب العالمین به په رزق کې داسې برکت واچي چې ته به حیرانه پاتې شي. دا صحابي فرمایي چې زه یو څو ورځې مې دا وظیفه وکړه، بیا د نبی علیه السلام خدمت کې حاضر شوم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل الله پاک رسول الله رب العالمین ماته دومره مال راکو چې زه اوس هغه مال په کور کې نشم ضایع کولی، هغه مال په کور کې ضایع کولی نشم، دومره مال الله رب العالمین راکو. نو رزق ورکولو والا ذات الله دی. هغه ملګري چې د هغوی ته په کاروبار کې حالات پیچیده دي، کاروبار نه چلیږي، دکانداري نه چلیږي، هغوی دې دا وظیفه په پابندۍ سره کوي. انشاءالله په الله رب العالمین باندې به یقین برقرار ساتئ. دا نه ده چې یاره ما یوه میاشت وظیفه وکړله. اکثر ملګري داسې چې موږ اکثر وظیفه ورکړو یا څه عمل چاته وښایو نو هغوی وایي یاره جي دا خو ما عمل وکړو، وظیفه مې وکړه، کار مې ونه شو. ګورئ جي استقامت پکې، استقامت په بزان کې راولي. دا نه ده چې یاره یو هفته عمل وکړي او بس الله رب العالمین پتا باندې د اسمان نه خزانې کولاو کړي او پتا باندې راوري، داسې نه. که ته به میاشت وظیفه کې، دوه میاشتې به وظیفه کې، ناامیده پکې ناامیده کېږي به نه. که میاشت ونه شوه دوه میاشتې پس پوه شي، که دوه میاشتې ونه شوه درې میاشتې پس پوه شي، وظیفه به جاري ساتي، دا به پرېږدي نه او په الله به یقین 100% ساتي. انشاءالله الله رب العالمین به بندې دروازې په تا باندې کولاو کړي او د داسې ځای به ستا بندوبست وکړي، د داسې ځای نه به ستا د رزق بندوبست وکړي چې ستا به په وهم او ګمان کې هم نه وي. ویډیو د ثواب په نیت د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ، ځکه ډېر ملګري نن سبا د کاروبار په ټینشن کې دي او ډېر زیات غریبانان تنګ دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.